بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 96 نمبر درس ته کتاب الصلات شروع دی. په کتاب الصلات کې اوقات الصلات هم شروع کړي دي، د منځ وختونه. نو د اوقات الصلات کې مونږه د سحر منځ او د ماسپښین منځ یعنی د غرمې منځ باره کې بحث کړی دی. نن منځ درس کې به مونږ انشاءالله د مازدیګر منځ باره کې بحث کوو، د ماښام منځ، ماسخوتن منځ او د صلات وتر په باره کې به بحث کوو. نو دریم نمبر دی صلات العصر، د مازدیګر منځ. صلات العصر د مازدیګر منځ، صلات مضاف ته، العصر مضاف الیه دی. صلات العصر د مازدیګر منځ وهي او دا د مازدیګر منځ 4 رکعات، سلور رکعات دي. 4 سلور رکعات، دا د رکعات جمع ده، سلور رکعات دي. ويبتدئ او شروع کیږي وقتها د دې مازدیګر منځ وخت، وقتها د دې وخت یعنی د مازدیګر د منځ وخت من بعد انتهاء وقت الظهر، من بعد انتهاء وقت الظهر. من معنی ده نه، بعد رسته، انتها معنی ده ختمیدل، وقت الظهر د ماسپښین وخت. د ماسپښین وخت د ختمیدو نه پس، د ماسپښین وخت د ختمیدو نه وروسته د مازدیګر د منځ وخت شروع کیږي. ويبقى او دا د مازدیګر منځ باقی پاتې کیږي، یعنی د کم وخت پورې کیږي. ويبقى الى غروب الشمس، غروب ډوبېدلو ته وایي، نور ډوبېدلو ته غروب وایي. ويبقى او باقی پاتې کیږي الى غروب الشمس، د نور ډوبېدو پورې. الى معنی ده پورې، غروب ډوبېدلو او الشمس نور، نو د نور ډوبېدلو پورې د مازدیګر د منځ وخت باقی وي. نو په دې کې هغه د 2 مثلو او د 1 مثل باس دی. د صاحبینو په نزد امام ابو یوسف او امام محمد په نزد باندې د ماسپښین منځ 1 مثل یعنی یو چند د یو سیز سوره چې د هغې برابر شي، نو دغه ته 1 مثل وایي. نو 1 مثل نه پس د مازدیګر منځ شروع کیږي. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نزد باندې د یو سیز سوره چې 2 چند شي، یعنی دا قلم چې څومره دی د سوره چې یو ځل د دومره شي او دوباره د دومره شي، دې ته 2 مثله وایي. نو د 2 مثلو نه پس د مازدیګر منځ شروع کیږي. اوس صلات المغرب دی، د ماښام منځ. صلات المغرب د ماښام منځ، صلات المغرب د ماښام منځ وهي او دا د ماښام منځ 3 رکعات، 3 رکعات دي. 3 او رکعات دا د رکعات جمع ده، رکعتونو ته وایي. 3 رکعتونه دي. يبتدئ او شروع کیږي وقتها د ماښام د منځ وخت، وقتها د ماښام د منځ وخت من غروب الشمس، د نور ډوبېدلو نه د ماښام منځ شروع کیږي. چې نور څنګه پریوځي، ډوب شي د مغرب طرف ته، د قبلې طرف ته، نو بس د ماښام منځ شروع شي. ويبقى او باقی وي الى غیاب ډوبېدلو ته وایي، غایبېدلو ته. ويبقى او باقی وي الى غیاب د غایبېدو پورې، څه شي غایبېدو پورې؟ الشفق الاحمر. شفق چې دی سوروالی ته وایي، سپینوالی ته وایي. یعنی د دې مغرب طرف ته چې کله نور ډوب شي که نه، نور پرېوځي، تاسو ورته وګورئ نو دلته کې به سوروالی وي، سوروالی. ويبقى الى غیاب الشفق الاحمر. ويبقى او دا د ماښام منځ کیږي، یعنی کم وخت پورې کیږي، کم وخت پورې باقی وي د دې وخت. الى غیاب معنی ده غایبېدل، ډوبېدل، غایبېدل، ختمېدل. الشفق الاحمر د سوروالی ختمېدل، یعنی د مغرب طرف ته نور پریوتو طرف ته، قبلې طرف ته چې کومه نور پریوځي ډوب شي او کم سوروالی لا موجود وي، هغې سوروالی ته شفق الاحمر وایي. شفق الاحمر هغه سوروالی ته وایي، د نور پریوتو نه پس هغه سوروالی ته وایي. کم وخت پورې چې دا سوروالی موجود وي، هغه وخت پورې د ماښام منځ کیږي. او دا د صاحبینو قول دی، یعنی د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله، دې دواړو ته صاحبین وایي. نو د دې صاحبینو قول دا دی چې کله شفق الاحمر ختم شي، اصل کې دا شفق نه دی، شفق دا د دې نور نه، دا نور چې کله ډوب شي که نه، نو د دې نور ډوبېدو نه پس سوروالی وي، هغه سوروالی ته هم شفق وایي. او د هغه سوروالی چې ختم شي سپینوالی راشي، هغه سپینوالی ته هم شفق وایي. نو صاحبینو د دې شفق نه مراد اومقه سوروالی اغستی دی، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شفق نه مراد سپینوالی اغستی دی. نو چې کله د دې کې اختلاف دی، یعنی صاحبین وایي چې کله دا سوروالی ختم شي نو بس د ماښام د منځ وخت ختم شو. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي، فرمایي چې د ماښام منځ نه پس دا چې کوم دا سوروالی دی، دا سوروالی ختم شي، هغه وخت پورې منځ کېږي او بیا سپینوالی راشي چې هغه سپینوالی هم ختم شي نو د سپینوالي ختمېدو پورې منځ کېږي.
نو بهرحال او په دې باندې فتوا را چې د صاحبینو په قول باندې دلته فتوا را چې وعليه الفتوا او په دې باندې فتوا را یعنی په دې عمل کیږي یعنی د صاحبینو په قول چې دا سورواله ختم شي نو دغه باندې عمل کیږي حالانکه الشفق الاحمر اګه سورواله توي او الشفق الابيض دا هغه سورواله نه پس کوم سپینواله راشي اګه سپینواله د شفق الابيض وای نو دا شفق الاحمر دی د سوروالی ختمېدو پورې د ماښام مونځ کېږي وعلیه او هم په دې باندې یعنې د سوروالی ختمېدو پورې فتوا ده په دې باندې عمل دی هم په دې باندې عمل کېږي د ماښام مونځ چې کله د مغرب طرف ته دا سوروالی ختم شي دغه وخته پورې کېږي دا خو د ماښام د مونځ باسو اوس صلات العشاء د ماسخوتن منځ صلات العشاء د ماسخوتن منځ صلات العشاء د ماسخوتن منځ وهي او دا د ماسخوتن منځ 4 رکعات 4 سلور ته وي رکعات دا د رکعات جمع ده ٹھیک شو نو سلور رکعات دي یبتدئ دا شروع کیږي وقتها د ماسخوتن منځ وقتها د ماسخوتن منځ وقت من غياب غیبیدلو ته وي من غياب الشفق د سوروالی د غیبیدونه پس د ماسخوتن منځ وخت شروع کیږي او يبقى او باقی پاتې کیږي الى طلوع الفجر الصادق تر د فجر یعنی صبح صادق راختلو پورې د ماسخوتن منځ کیږي هغه وخت پورې د شپې تر د سحر د بانګونو نه لږ مخکې پورې هغه وخت پورې د ماسخوتن منځ کیږي دلته کې د شفق نه مراد څه دی نو دلته کې بیا هماغه اختلاف ته چې کوم د ماښام په منځ کې و ماښام منځ کې اختلاف دا و چې صاحبین وایي چې د ماښام منځ چې کومه پورې دا سوروالی وي که نه د مغرب طرف ته د مغرب د کنارې طرف ته نو دغې وخته پورې چې سوروالی موجود وي منځ هم کېږي چې سوروالی ختم شي منځ ختم شي د ماښام د منځ وخت ختم شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وایي چې کله د ماښام د منځ د مغرب طرف ته د سوروالی ختم شي که نه نو بیا د هغې نه پس سپینوالی راځي نو هغه سپینوالی چې ختم شي یعنې د سپینوالي ختمېدو پورې د ماښام د منځ وخت دی نو دلته کې هماغه اختلاف دی که د صاحبینو قول واخلي نو د سوروالي نه پس د ماسخوتن مونځ شروع کیږي او که د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول واخلي نو د سوروالي نه پس چې کوم سپینوالی شروع کیږي دا سپینوالی د ختمېدو نه پس بیا د ماښام مونځ وخت د ماسخوتن مونځ وخت شروع کیږي اوس صلات الوتر دی د ماسخوتن د مانځه نه پس چې کوم 3 رکعاته وتر کیږي هغه یادوي صلات الوتر وهي واجبه او دا صلات وتر واجب دی واجب هغې ته وایي چې فرض ته نږدې وي د واجب او د فرض منکر کافر وي د واجب او د فرض منکر کافر وي نو صلات الوتر د وتر مونځ صلات وتر او وهي واجبه او دا واجب دی او وقتها او د دې صلات وتر وقت العشاء د ماسخوتن د مونځ وخت دی کوم وخت کې چې د ماسخوتن مونځ کېږي مقه وخت کې به بیا د صلات الوتر هم کې غیر انها تصلى د دې نه علاوه یعنی غیر علاوه انها د دې نه چې تصلى صلات وتر کېږي یعنی صلات وتر د دې نه علاوه چې کېږي یعنی د صلات وتر څه ټایم کېږي بعد العشاء د ماسخوتن د مانځه نه پس د ماسخوتن د مانځه نه وروسته یعنی د ماسخوتن مونځ نه پس فإن صلى أحد نو کچرته یو کس وکړو فإن نو کچرته صلى أحد یو کس وکړو صلاة الوتر د صلاة وتر قبل صلاة العشاء د ماسخوتن مونځ نه مخکې که د ماسخوتن د څلور فرضو نه مخکې چا صلاة وتر وکړل نو وجب علیه واجب دی په دغه کس باندې واجب دی علیه په دغه کس باندې اعادة الوتر د وتر واپس کول یعنی دوباره کول اعاده معنی دوباره کول نو واجب دی علیه په دغه کس باندې اعاده الوتر د صلات وتر اعاده ان صلات وتر واپس کول بعد صلات العشاء د ماسخوتن د مونځ نه پس بعد رسته یعنی پس صلات العشاء د ماسخوتن د مانځه نه پس نو که چېرته چا د صلات وتر د ماسخوتن مونځ نه مخکې وکړه نو په ده باندې به واجب دي د دې صلات وتر واپس کول یعنی دا به دوباره صلات وتر کوي او که چېرته د دې وخت خو د صلات وتر وخت د ماسخوتن د مانځه نه پس دی یعنی صلات وتر به وکړي بیا به د هغې نه پس 2 رکعته سنت یعنی 4 رکعته فرض به وکړي د ماسخوتن بیا به 2 سنت وکړي بیا به 3 رکعته وتر کوي نو دا د وتر وخت دا د ماسخوتن د مانځه نه وروسته دی
نو دا پکې زمونږ د څلورو واړو پنځو واړو د منځونو وخت شو او ورسره صلات وتر هم وخت شو د صلات العصر صلات المغرب صلات العشاء او صلات الوتر نو دا نن درس کې مونږ د څلورو منځونو دا وخت وویلو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام